بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل قدرمن اوریدونکو ټول نه پیل از تاسو ټول ته د اختر مبارکي وایم. بالکل لکه څنګه تاسو ته پته نن په ټول پاکستان سره په ضلع کوهاټ کې هم د اختر وړوکی اختر ورځ مناويږي. نو الله پاک د وکی چې دغه اختر کوم د موږ ته د امن ژوند مینه او د خوشحالي یو لوی پیغام راوړي. په دې ټیم باندې په 31 مارچ باندې د اختر کوم د وړه اختر رومبانه ورځ ده او ټول ته د اختر وړوکی اختر ټول ته د ډېر مبارک شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نامه فیض الله ده او زه خپل طرف نه او خپل کورنۍ طرف نه ټولو مسلمانانو ته بالخصوص پښتنو ته د وړوکی اختر ډېر مبارکي وایم او امید ساتم چې دا اختر به انشاءالله د مو وطن ته او خاص کر د پښتنو وطن ته او خوشحالیانې به راوړي او امن به راوړي او الله دې وکړي چې دا اختر او مو تاسو ټولو د په نیکمرغه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن د 2025 د عید الفطر په موقع باندې د پاکستان ټولو مسلمانانو ته د خوشحالۍ او د امن پیغام ورکوم او دا درخواست کوم چې نن ورځ دا چونکې رمضان المبارک ډیره مبارکه میاشت وه، د اختر ورځ دا د نافرمانیو دپاره نه ده بلکې مزید په دې خبرې باندې تایید پیدا کولو دپاره ده چې موږ د الله د حکم فرمان بردار جوړ شو او د دې خوشحالۍ په موقع باندې زه د ایمو په عیدګاه بار هم پولیس ډیوټي کوله. داسې د پاکستان ټولو عیدګاوانو بار د حفاظت په ډیوټۍ باندې مامور هغه ټول مسلمانان، هغه پولیس والا او هغه ادارې او هغه سپاهیان چې هغه د حفاظت لپاره د موته ویلاړو او مسلمانانو په خیر او عافیت سره د الله د عبادت سر ته ورسولو، زه هغو پولیس والاو ته تح دل نه خو اختر مبارکباد هم وایم او هغو دپاره دعاګو هم یم چې څنګه د خپلو مدارسو او د علماو د حفاظت لپاره د الله نه دعا کوم، دغه رنګې د دې پولیس شهداو دپاره هم زه نن ورځې باندې دعاګو یم چې الله د هغو شهداو د اولاد هم حفاظت وکړي او د هغو ټولو شهداو درجات د علماو د شهاداتو سره الله بلند وګرځوي چې کوم په دې وطن عزیز کې د قوم او د ملت د تحفظ دپاره جنګ کوي.